که زما د شخصیت حدونه ګورې، که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما فن زما د فکر ترجمان دی. او چې زمونږ ور سره مینه شي نو تختی، که مینه ده، که دولت دی، که جنون دی، که جانان. ګرانو قدرمند اوریدونکو د مینې او د خلوص نه ډکې پیرزونې، السلام علیکم. جناب ماته ویلی چې ستاسو قربا، ستاسو دوست، ستاسو هوست، ستاسو آرجې ناصر نواز یوسفزی. قدرمند اوریدونکو د یو نوې خپرونې او د یو نوې پروګرام د یو نوې زما دپاره نوې او باقاعده تاسو ته خو څنګه چې د دې نه مخکې ډاکټر صاحب ووی چې دا پروګرام د دې نه مخکې مبارک شاه صاحب او ډاکټر اشتیاق صاحب به تاسو سره چلو. نن په دې کې یو نوې اضافه وشوه او ناصر نواز یوسفزی تاسو سره پکې پر پروګرام کې راغی، شامل شو. په دې هیله چې تاسو ټول به زه خو عمده ګڼم چې د مبارک شاه هغه کوم ذمهداري د هغه ترسره کول خو به زما د وس خبره نی، خو بیا هم پوره کوشش په مې دی، بلکې پوره زور به لګوم چې کم از کم هغه ګیپ چې کوم د مبارک شاه او ډاکټر صاحب خپلو کې کوم انډرسټینډینګ و د هغې کې اوس ناصر نواز یوسفزی انټر شو، نو چې دا کم ګیپ جوړ شوی دی، کوشش په مې دا وي چې په دې پروګرام کې هغه ګیپ رانشي او زموږ پروګرام هم په هغه سیکوینس کې هماغه طریقې سره هماغه تسلسل کې انشاءالله مخپړوان دي بروان وي. تاسو به راځئ پروګرام کې به خپل شرکت موږ سره کوئ. قدرمند اوریدونکو، پروګرام د صحت زیری څنګه چې د نوم نه ظاهره ده، په دې پروګرام کې به زموږ کوشش دا وي چې موږ سره ماهر ډاکټر صاحب هم ناستې، د هغوی په ښکلو مشورو، د هغوی د مشورو په رڼا کې به دا خپل پروګرام مخکې بوځو. زموږ د دې سیمې بلکې چې تر کومې پورې د FM 94 ریډیو دلبر صوابی دا غږ تر رسي، تر هغې پورې چې چاته هم د صحت په حوالې سره څه قسمه مسله وي، چاته څه بیماري وي، خدای مکه داسې یو مرض یا داسې یو غټه بیماری چې د هغې نه هغوی د علاج نه بالکل ناکامه شوي او دا په دې پوهې چې دا د ټیک کېدو نه دی، انشاءالله العزیز د ډاکټر صاحب په دعای سره د هغوی په رهنمایۍ سره او د الله تعالی د شفا ورکولو والا ذات دی، په هغه په شفا سره به انشاءالله ستاسو دغه ټولې بیماری چې دي انشاءالله ختمیږي. به په دې هیله چې تاسو به انشاءالله موږ سره پوره ملګرتیا کوئ، پروګرام به اورئ او چې څه قسمه مسلې وي تاسو ته وي، تاسو په خپل چاپیرچل کې چاته وي، نو تاسو به خبرېږئ، نو تاسو که هغوی نه اوري پروګرام نو تاسو به هغوی خبروئ او انشاءالله ډاکټر صاحب سره چې زما کومې خبرې اترې وشوي او کوم زمونږ دواړو ترمنځ داسې لږ غوندې ډایلاګ وشو، د هغې نه ما دا نوټ کړه چې ډاکټر صاحب ماشاءالله داسې زبردست علاجونه او داسې بهترین او مستند ډاکټر چې یقین وکړئ زه تاسو له ګارنټي درکولی شم چې انشاءالله که تاسو د ډاکټر اشتیاق صاحب د کلینیک ته د بیماری تاسو بیماری وي او تاسو لاړئ نو انشاءالله الله تعالی به تاسو له مکمل شفا درکوي. قدرمند اوریدونکو، نن پروګرام کې زما ملمه چې کوم دی ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن صاحب دی. قدرمند اوریدونکو، ډاکټر اشتیاق الرحمن صاحب ډیر زیات خدمات دي د صحت حواله سره، یو ډیر مستند ډاکټر صاحب دی او ډیر خدمات دي. دا غي سپیشلیټي چې دا نو هغه خو په شوګر کې ډیر زیاته ده، که د ګردې کانی تکلیف وي چاته یا
الرجی وي ارکونیسا وي سردرد وي بلډ پریشر وي او داسې هر قسمه تبې چې وي هغه نیه اوږدې ته وي میادي ته وي که هر قسمه څه تکلیف وي نو ډاکټر اشتیاق صاحب چې هومیوپیتھک سپیشلیسٹ ډاکټر دی فاضل طب دی او دی طب والهجرات نېشنل کونسل فار طب اسلام آباد نه کړی دی ډي ایچ ایم ایس ډاکټر صاحب کړی دی د دې نه علاوه آر ایم پی هم کړی ده نو د ډاکټر صاحب خدمات چې دي هغه ډېر زیات دي او د دې نه علاوه د ډاکټر صاحب په زرګونو انټرویوز تاسو په میډیا قدرمندو اورېدونکو کتلي به وي اورېدلي به وي چې ډاکټر صاحب د طب په دنیا کې کوم خدمات دي د دې نه علاوه په میډیا باندې یا وخت په وخت راغلی دی او هغه چې کوم نوی ریسرچ کړی دی یو ښه ریسرچر دی فلسفي دی نو هغه به تاسو اورېدلی وي نو د ډاکټر صاحب سره زما خبرې اترې په اورېدونکو د شوګر حوالې سره په خصوصي توګه باندې وشوې ډاکټر صاحب یو ډیر زبردست خبره وکړه او یقین وکړي که زه نن په دې ملک معمولي غوندې واکدار ویم ما به نن ډاکټر صاحب له ایوارډ ورکړم ډاکټر صاحب سره داسې پیشنټس دي چې لکه تر اوسه پورې زما چې دا څومره عمر شو نو ما دا اورېدلي دي چې د شوګر علاج نشته دا یو لا علاج مرض دی نن زه خبر شوم چې د شوګر الحمدلله ثم الحمدلله ډاکټر صاحب سره بهترین علاج هم شته داسې پیشنټ هم شته چې د هغې باقاعده شوګر ختم شوی دی هغې باقاعده هغه پال پرهیز چې مونږ کوم کوو که نه شوګر دی نو خوږه به نه خورو باقاعده هغې خوږه خوړلې ده او خوري یې لږیا دي نو یو ډېر ښه طریقې سره د هغې ټریټمنټ د ډاکټر صاحب په کلینیک کې کېږي غواړم چې د ډاکټر صاحب د کلینیک کومه پته چې ده هغه تاسو ته در یاده کړم خو د هغې نه مخکې یو ټلیفون کال راغلی دی راځئ ګورو چې موږ سره په لاین باندې څوک دي او څه ویل غواړي السلام علیکم بالکل جی خیر دی تاسو جی څوک خبرې کوئ او د کوم ځای نه زه د سلیم خان نه خبرې کوم د سوري غر نه فضل غني رور خپل پروګرام کې ته هرکلی او په خیرالي وایو حاجی زما ټولو مینوال ته دوا سلام دی ډاکټر صاحب ته روح الامین بھائی ته تاسو ټولو ته مننه جی ډېره مننه جی حاجی څه تپوس یا څه د صحت حوالې سره څه غوښتنه یې ستاسو او جی بس خو اخره سیمه گزاره که خو مې درې کاله علاج د څه علاج کړی دی حاجی دا راته وایي فضل غني صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی او جی شروع کړم باندې دا شپږ دوایي ووایي حاجی د څو درېو کالو پورې تاسو علاج کړو ما درې کاله د ډاکټرانو علاج کړو خو غټ ډاکټران ما ته ډېرو کسانو وویل خو ما به نه منله چې دا خوا چې ګپ لګوي چې ځکه چې ټول غټ ډاکټران دي جی نو بیا تاسو ډاکټر صاحب له لاړې اشتیاق صاحب له او چې دا زموږ یو حاصل او الله تخوت لمن ډاکټر صاحب ته نو بیا دوايي هغه مې وکړل ډېر خیر مشکل راغلی او څنګه هغه دوايي سره کار مکمل د خیره سره وشو که څنګه څه ریزلټ څه دی لکه مکمل نه خو دغه خبره غوښتو کې په د شکر دی لکه دا خو بیا ډېره فاکس تاسو شو ډېر کار وشو د خیره سره خوراک میوه دانه خوري میوه دانه خوراک کوي تاسو او لکه وګورم لکه تنور باندې یو کې د امان شو خدای دې اخر وخت خدا وسره خوري صحت ښه صحت څنګه اوس څنګه تاسو څنګه محسوسوي چې تاسو کله ډاکټر صاحب له نوې تلی نو څنګه وي او نن څنګه لکه اوس چې موږ سره خبرې کوي نو سم پوزیشن څنګه دی صحت څنګه او اوس تاسو لکه ډېره بهتري محسوسوي اوس دغه د یو وارې چې دا وخت تلاک شو یا د دوه وارې کم تاسو خبرې لازمي ده حاجی ښه ډېره مننه کوم تاسو فضل غني صاحب چې تاسو راغلی یو دومره ښې خبرې مو کړې دا راته وایي چې زموږ اورېدونکو ته به تاسو څه ویل غواړئ د صحت حوالې سره او بیا د ډاکټر صاحب د علاج حوالې سره په خصوصي توګه جی تاسو ټیسټ مو کوي چې ما په ستان د کانټیکټ شو د بیا باندې نه نه شو دې مې دا کول کړو ډاکټر څخه نه ولې دي ها نو بس د تاسو ته یې موږ سره کېږي ټیک شو جی ډیره مننه کوم تاسو چې ټلیفون په لار راغلی او خپل خبرې موږ سره شریک کړي د خپل صحت ډیر زیات خیال ساتئ
او جی ډیره مننه جی آباد اوسئ. دا ټکی لږ بیا وایي. جی ګران اوریدونکو موږ سره په لاین باندې فضل غنی صاحب موجود د سلیم خان سوری غرنه د غي خبره تاسو اورېدې صحت حواله سره او بیا چې غي د ډاکټر صاحب د علاج حواله سره کوم خبره وکړي هغه هم تاسو اورېدې. قدرمن اوریدونکو ډاکټر محمد اشتیاق ډاکټر ابو حکیم اشتیاق الرحمن صاحب یو بهترین ډاکټر د هومیوپیتیک په میدان کې د طب په میدان کې. قدرمن اوریدونکو که څوک هم تاسو کې داسې وي چې غواړي چې مونږه لاړ شو ډاکټر صاحب خواله یا غي سره مونږ رابطه کول غواړو نو بالکل جناب تاسو د ډاکټر صاحب نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0315 81 59 059 یعنی 0315 81 59 059. جی بالکل په دې نمبر تاسو نیغ په نیغه د ډاکټر صاحب سره رابطه هم کول شي. د دې علاوه جناب د ډاکټر صاحب د کلینیک پته چې کومه ده نو هغه ډیره زیاته اسانه ده. کله که تاسو د ټوپای غاړي ډاکټر صاحب کلینیک ته راتلن غواړئ او غواړئ چې ډاکټر صاحب سره ملاویږو یا د علاج په غرض یا تاسو ستونزه یې مسله وي مشوره غوښتل غواړئ نو بالکل جناب که د ټوپای د غاړي تاسو چې راځئ د مینای چوک له کله تاسو راورسئ د هغې نه لږ غوندې کې مخکې تاسو راشئ او وګورئ نو تاسو ته به یو زیړه بانګله ښکاره شي ډېره د تقریبا 3 کنالو په یو جریب کې هغه بانګله ده. دغه ډاکټر صاحب کلینیک ته او که تاسو د ثوابای غاړې راځئ نو تاسو کچاري د باجا د دړې نه لږ غونډه کې ورمخ کې شي نو دغه ځای یو بورډ لګېدل د محله نواز آباد دې سره که تاسو ګسړخته وګورئ نو مسجد ابوبکر صدیق ته او هغې سره خوا کې یو دغه زیړه بنګله ښکاري په یو جریب کې پرته ده. دغه ډاکټر صاحب کلینیک ته تاسو ولته ورتلی شئ. ستاسو څه قسمه ستونزه چې وي څه قسمه مسله چې وي که ستاسو د صحت هر قسمه بیماري وي که تاسو ته شوګر وي ارکونیسا وي د کډني سره د ګردې سره تړلې هر قسمه مسله کاڼې صرف نه که تاسو ته هر څنګه تکلیف وي د ګردې بعضې ګردو کې ډاکټر صاحب پړسوب هم راځي بعضې چې کوم وي نو د وړو بولو میتیازو بندېدله دغه کېدلي کاڼې شو زخم شو مطلب انفیکشن شو بل که ګرده فیل شي په سٹارټ کې مار څوک راشي نو زمانه بغیر د الله په فضل او د الله په حکم لا فیل ګرده چا په شان نه راوستي په سونو انټروګانې دغه ورېدلې دي مینه وارو تاسو ریسرچ کوي تاسو الحمدلله دا یو خپل پلیټ فارم دی. بالکل او څنګه تاسو په شوګر کې واورېدل پوره دنیا کې دوایانه په مخ کې روان نه اول لیندا او بیا تماچا ټوپک او توپ او ټینک او دوه ټینک او درې ټینک ډاکټر صاحب زما ته چې کوم خبره وکړه د شوګر حواله سره دا د زوم چې زمونږ او تاسو ټول اوریدونکو په جمع دینه خبر شي چې د دې د علاج تاسو وکړو نو آیا دا پیشنټ چې کله بیا ټیسټ لورغه د رزلټ صفاره غي دا څه بزرګون بیماران دي چې په ټیسټ کې هم ختم شي پرېز هم ختم شي دوی هم ختم شي هغه خو زنه ما خو ټول مطلب هغه پیشنټ په خپل حل وي دلته په سونو انټروګان نشر شي دي په دې سوابي خلک هم پکښتا چې وړاند خدای روخ کړی دي هغه په انټروګان به موږ سټوډیو ته راوختو چې فعل ګردي په شابه ته پرېزونه تاسو په لکه څه کې مشک وي ډاکټر صاحب د خبرې مطلب دا چې دا غي مریضان الحمدلله صحت یاب دي او شتا دی ریډیو ته راغلي دي تاسو دې شي کته شي مخامخ شي چا په شکی زم نور ته هم پته ولګي بالکل چې زموږ مینوارو انټرویو تر دې پورې ورکړي چې پلان کې زویم پلان کې محلي سره تعلق ساتو پلان کې کلی سره یو انټرویو خو څه غلط ثابت کی صحیح دی. ډاکټر صاحب د یو کال الګ تورزو ګورو چې موږ سره په لاین سوک السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟ زه ګورلي خبرې کوم د کم ځای نه جی؟ مینای چوک نه. د ګوهرعلي صاحب تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې دا راته وایي تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی ګوهرعلي صاحب د څه بیماری متعلق علاج تاسو کړو؟ د شوګر حواله سره دا خو ډېر ښه کار وشو چې تاسو پر څنګه فیل کوئ ګوهرعلي صاحب نن اوس هم صحت څنګه دی شوګر هغه تکلیف او هغه کم د دې هغه علامات چې نن سبا څنګه د ډاکټر صاحب د دوايي د استعمالولو نه بعد ماشاءالله زه بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله ماشاءالله څه تکلیف او هغه چې کم د دې هغه علامات کړه ډاکټر صاحب هغه تاسو ته شته کنه ګوهرعلي بھائی؟
ډیره زبردست. ته میوه دانه خوري او خوراک ته څنګه غدي کې کنه دا خلک وی شوګر ولا دا فلانه میونی خدانی خطاسو څنګه ارسو خوري کنه امونه دي خورلی د سیزن چې د امونو واز بیا ماشاءالله خبره باري خزمونږ اوریدونکو ته بس پیغام ورکول غواړي ګوهرلی وای او دا خلک چې کوم زمونږ اوریدونکو زمونږ غږ اوري دی وخت کې تاسو څه خیال لکه دای ته څه تکلیف وی نو ډاکټر صاحب لاړ شي او کنه اوریدونکو تاسو اوري چې د ګوهرلی صاحب خبره تاسو اوري دي تاسو ډیره مننه کوم ګوهرلی بای چې په لاین راغلی او خپل قیمتي خبرې موږ سره شریک کړي ډیره مننه جی ډاکټر صاحب دا خدای زمونږه خبره ژوندې ما د پر عام خبره دنیا د پر کوم عجایبات دي کرشمات دي هغه زما د پر معمولات دي الله په حکم ما دومره رزلټ دنیا ته خیر دومره دی لوګانه ټیپورم په جون کې نه دي او یو انټرویو زما راواله د پوره دنیا ته کې پوره دنیا په شریکه خو ما ته جواب وخی یقینو کوي جی ډاکټر صاحب زمونږه تاسو ملاقات زما خیال زمونږ اف ام چې کله بر او شوي او یو ځل دوه دا غي ترمنځ خو زمونږ تاسو دوره خبرې نه وي خو ماشاءالله تاسو پروګرام تاسو طریقہ تاسو خبرې خصوصي توګه کم میټیریل چې مونږ او تاسو ار جې زراړو پروګرام کې کم شامل یقینو کوي چې یو ډیر بهترین معلومات دي تاسو را او زب خپل ځان دا د خپل اوریدونکو ته ریکوست کوم چې راځي او د پروګرام ته کینی چې لږ زده کړه کوي جی 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 ها ډاکټر صاحب د بلډ پریشر حواله سره او د ارقنسا حواله سره راته وای ارقنسا خاص کر یو ارقنسا او تکلیف ډیری ارقنسا چې ته مونږه شیاټیکا وایو ټیکسولوژي نو خدا د چې داسې خو مطلب دا چې په سونو بیماران را لکه چا په زنګونانو کې لاړه کم وا ارقنسا ورو نو الله پاک زما په لاس ټیکړي دي او هغه بیماران چې لس لک اپریشن لیکلي وي چې هغه ته د الله صلی الله کو اپریشن لیکلي وي او دا غي وسنو نو په سونو انټروګار موږ څخه پرتی دي دې مینوارو چې الله پاک زما په دوی مکمل ټیکړي د نساء علاج مطلب د هومیو په دنیا کې د طب په دنیا کې ډاکټر اشتیاق سے په کلینیک کې به ان شاء الله تاسو ته شوګر علاج هم ملاويږي ان شاء الله د نساء علاج هم تاسو ته ملاوي د ګردې کانې هم ختميږي زړې تبه د سینې الرجی سورایسس د سرمنې بیماریاں د ګردې پړسوب پیل ګردا زیګر هپاتایټس سی لیور سیروسس د نه علاوه چې کوم نه نو عام پټیګ وغیرہ شو او ټینشن بیماران نو به ان شاء الله بلډ پریشر بیماران بالکل بلډ پریشر خو صرف هغه بیمار ګون چې پورا پاکستان راغورځول نشي سره دوبۍ زما صرف علاج ورزون سره کار دي ما صرف هغه بیماران راځي د بلډ پریشر چې ډاکټران صاحبان ته وایي چې دا نشو راغورځول چې عام خو بس په ګولې خوري او خو دغه خبرې کنه ډاکټر صاحب یو کال وخت کو تاسو اجازه دي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه د دې نه خبرې کوم عبدالوزیر تر نن زما تاسو ته پته مونږه تاسو لکه خپل پروفیشنل لایف مونږه په لګاو خو لکه ماته د شوګر علاج ما نو وکتلې ما هومیوپیتیک ډاکټر سره مخکې پروګرامز کړی دي تاسو به ووري د سینې الرجی ما نه بغیر لا دنیا کې چا مکمل نه ختم کړی الله حکم د سرمنې سورایسس چې پوره دنیا په ناکامه ده هغه بیماران راغلي دي چې پوره پاکستان په ناکام شوی دی الله زما په لاس ختم کړی دي د ګردې کانې چې دی یو ته اپریشن لیکلي وي الله زما په لاس ختم کړی دي یو دوه خو نه دي په زړونو کې د ګردې دا کانې چې جی کم دی کنه د دې تاسو سره خې علاج ته مطلب زمونږ دی رونه خويندې دا رونه داسې دي چې هغه په دوبۍ کې اکثر د کانې د مسله په دوبۍ والا ته زیاته جوړي هغه راشي پاکستان ته چټای باندې د علاج په غرض بیا ورته جی ډاکټر نه ملاويږي بهترین نو لکه زمونږ اوریدونکو چې دی وخت کې صورت زمونږ غغوري مونږ هغه ته دا ویل شي تاسو لکه چې څنګه ناصر نواز یوسفزی یا مبارک شاه وای په ډاډړ باندې خلکو ته چې ډاکټر اشتیاق صاحب لور شي نو دیم زمونږ اوریدونکو خلکو ته ویل شي چې تاسو ډاکټر صاحب لور شي او د کانې بهترین علاج دا خو کانه وړه خبره ده جی عبدالواحد ضرور چې کوم کې نوم کې نه خطا کوم د پایبړنۍ هغه داسې کار وکړي چې په دوبۍ کې ورته ډاکټر وایي ته به ګردې بدلو او یا به سیرو ځکه دا بند شي وي تاسو په الله کې زما په یو دوايي دغه کچري مچري هر څه چې پاک شو غنه مې اوس پاک
ډاکټر صاحب له لاړ شي وته وایي چې لکه مطلب لکه گزاره کوي د ټوپۍ چې کوم ده کنه کیسر امیر صاحب انجینیر هم دی په لکونو تنخواه و بار ملک سعودیا کې زما خوري رااله تنویر یو ماجي زمونږ ملګری دی هغه راځي علاج لا او ډېر زیات تنګ دی چې ګنټه غو درې نشي او ډېر تکلیفات وسره نور چې ما دراله د الله فضل له شوګر ول مکمل ختم کړی بیا د ریپورت دا ټیکا غسه کوا د موټر وې دا جی 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 نو هغه جرمني ډاکټر ته ډاکټر صاحب زما د تنخواه واخله خو مال علاج وکړه هغه ته وی کته مال جرمني ته راشم د علاج نشته بیا چې خوشو ما ته چې جرمني ته لړ شي نه علاج نو سپارښت نه دغه شته نه دوایشته لکه ډاکټر صاحب یو د شوګر مریض چې تاسو نه علاج وکړو ټیک شي دغه نه بعد دغه د خوراک بندیزونه ختم لکه دا کې سره امیر صاحب د بوټه کې پرهیز چتره دوی چې د کال د خوشو چې بیا سره دوی دغه ضرورت راغله د موټر باندې 22 غنټې کار کولو ټیک شو نو ما ته جرمني چې لړ شي ډاکټر صاحب ته وایي جرمني پرې راشه چې شوګر علاج ته کنيشته دی جرمني ډاکټر ته وایي کنه نو دا څه خو دنیا کسی دا پور اټینډ کوي ډاکټر صاحب یو کال السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی خو ګرور مې سوک ته او د کم ځای نه دی زه سلیم خان نه سید غواس خبرې کوم د سر کم ځای نه جی سلیم خان نه جی خجی تاسو خپل پروګرام کې سید غواس بھائی په خیرالي وایو ډیره مهرباني تاسو خې جی خجی خیر دی جی دا راته وای چې د ډاکټر اشتیاق صاحب نو بالکل خ ټیک ټاک ته الحمدلله تاسو په دعا سره تاسو ډاکټر صاحب ته ورغلی د علاج په غرض علاج هم تکړه ډاکټر صاحب نه او ډاکټر صاحب له تللی جی خجی څه مسله و تاسو ته یو پیرتلو وخت شي او سبب یا چې زمونږ کور والا بیمارو خجی مسله څه وته د سینې بیماری او ته خو ډېر زیات د واتو کالو خجی ښا په دې واته کال کې خو تاسو بل علاج کړی بیا او علاج ولا من کړه خو دوايي واخره گزاره وکړه دا ډاکټر دال سینې الرجی دی خجی خانو چې تاسو کله ډاکټر اشتیاق صاحب لاړ یو ولته علاج کو نو بیا دا غینه بعد تاسو کور ولا څنګه واسه بعد غینه بعد بلجت یو ځل دوايي نه راغله خجی هغه سره خیره بالکل خشو ټیک ټاک ماشاءالله یوی کورس سره لکه مطلب یو ځل تاسو دوايي راړو دا تو کالو سینې الرجی یو دوی سره دوی سره او ټیک شو سره ها جی او په صحیح شو بیا نو اوس لږ وخت دی هغه دا یا د خپل بیماری په دردونه مو ځخته وي خو ویني ډېر زیات دي خجی ښا دا خپل ډېر څنګه د خپل او د دې باندې شموستا ها جی ها ها ډېر تکلیف وته ښا نو بیا ورغلی ډاکټر صاحب له بیا ورغلی ښا نو دا غي علاج چې وشو نو دغه دوايي راوړل دي ښا نو هغه سره څنګه سو گزاره کیږي ان شاء الله دوايي شروع ده ښا او گزاري وسره شوی ده ان شاء الله برخه شي دا چې 150% برخه لګی راځي چې دوايي راوړي خاجي خا اوس درې دیشي لکه مونږ په ولاړه باندې کولی شو سو نه اوس خیره زیره خلا بس لکه کافي فرق شوی دی ان شاء الله زما دا پوره یقین دی چې بیا به ضرورت نه راځي ډاکټر صاحب خاطر تلو بس دا څه ته شټینګ د دې کارونه لینټر له بیا ګور راځي ان شاء الله زه تاسو دی الله تعالی دې تاسو کور ول صحت ورکي دا راته وي چې اوریدونکو له بس پیغام ورکي چې غي ډاکټر صاحب خو لاړ شي چې بیماران ویو کنه زه خو دغه پیغام اوریدونکو ته کوم چې تاسو بیمار راځي کنه اره بیماری جی جی نه دې اشتیاق ته بزان راځي جی واجی اشتیاق سے پیسے بھی ہم کمی لگی ہاں علاج به مکمل خیر کی ان شاء الله زبردست جی ډیره مننه که استاد سوچ راغلی او دومره ښه خبرې موږ سره شریکې کړې وعلیکم السلام ښه ډاکټر صاحب دا نوې مسله د سینې الرجی وا الرجی تاسو تمامه زمانه بغیر پوره دنیا کې علاج نشته نه امریکا کې نه لندن کې نه اسلام آباد کې دا واتو کالو ټوخه او الرجی وا او دا سټیراید خوړل دا ډلټا کاټریل دی او دا سالوکاټیب دی او بنګړ او چکم نه په اته زما دوی دی اته ورځو دوی سره مکمل لا تو کالو الرجی ختم شوی دا دام ثابت شو چې ته انګریزي دوايي وته موږ ساده پښتو کې وایو کنه لکه چې موږ انګریزي دوايي خورو دا غینه یک دم زغه پرې د مو ډاکټر اشتیاق صاحب خلل شمه او خپل مسله ته مو هومیوپیتیک شروع کوم نیټس مين چې په ما اثر کوي هغه داسې شو چې تو په پسې ما لیندې گزارو کو بل شټنګ لري اته کاله او ټیم ورکو لینټر پاتره ځکه خبره ټول الټا دي پسو کما صحیح انا پاتره ځکه مردا تو کالو الرجی ټوخه ختم کړی دا زمونږ علاقه دا بیمارانو تاسو محلي نو مغسته شي د پلار دم چې غسته شي تر نن تاریخ زما یو انټرویو سو غلط ثابت کی نو زه په ډاکټر بغیر سپریز بل دا خو یوازې دغه کلی کې نوري کو نورم دغه کلی کې سو غغوري نو دای
تلی شي باقاعده تاسو کولی شي بالکل قدرمن اوریدونکو که تاسو د ډاکټر صاحب خپل مسلې و تاسو ورته ګذرېدنه شو ګرځېدنه شو مزر شو کولی دا د پړمبۍ دوايي کې د خیر او د لا شروع د 2-3 ورځې شو ولاړه د مونږ په ولاړه کې 50% فرق راغلی قدرمن اوریدونکو که ډاکټر صاحب د سنټر د غي د کلینیک که تاسو پته معلومول غواړئ نو ډیره زیات اسانه ده قدرمن اوریدونکو که تاسو د ټوپای غاړي راځي او غواړئ چې مونږه ډاکټر صاحب لور شو علاج په غرض نو جناب چې ټوپای غاړه تاسو راشي کله او د مینای چوک تر ورسي دا غي نه بلګ مخ کې ورشي دغه ځکه به تاسو وګورئ جناب زیړه غوندي بنگله به تاسو ته ښکاره شي چې په یو جریب کې پراته ده دغه ډاکټر صاحب کلینیک ته تاسو ورتلی شئ ډاکټر صاحب تاسو ته چې څه قسمه مسله وي که تاسو ته وي که تاسو ځان سره څوک مریض بوتلی وي تاسو نیغ په نیغ هلته ورتلی شئ ډاکټر صاحب هلته کې به موجود وي ستاسو علاج به کیږي د دې نه علاوه که څوک زمونږ د ثوابای د طرف نه د ګوهاټي شویډي د مردان د دې غاړي ورتلن غواړي او غواړي چې ډاکټر صاحب خو لور شو نو کله چې تاسو د باجا دغه دړې له اورسي دغې نه بلګ مخ کې تاسو ګسړخ ته وګورئ تاسو په نظر جناب یو ځړه بنگله راشي چې په یو جریب کې ده دغه ډاکټر صاحب کلینیک ته د دې نه علاوه که تاسو ته بیا هم په دې پته معلومولو کې سګرانه پیخیږي څه مشکل راځي نو تاسو د ډاکټر صاحب د موبایل نمبر ځان سره نوٹ کړئ جناب 0315 81 059 یعنی 0315 8159 په دې تاسو ډاکټر صاحب سره خبرې کولای شئ او بل دا ټوپۍ ثوابای روډ دی بل مینوال بیا په ټوپۍ سیده باندې ګرځي کنه او جی او دا خبره ده چې د ټوپۍ ثوابای چې کوم مین روډ دی ثوابای خلک چې په ټوپۍ ته ځي ټوپۍ خلک چې په ثوابای ته راځي ډاکټر صاحب د دې مرزونو حواله سره خبره کوله سر درد باره کې مو خبره وکړه دا نیم سر درد او دا باندې ملکوي عجیب خبره ده چې په انګریزي طریقې علاج کې زه ګور ټولو کا دردانه خو زه حقیقت پسند سړی ما بالکل جو فلسفي سړی چینو دې برختیا ویني نن به سبب مړی مزه دوره د ژوند په دروغ ورشم تیرولې ټیک شو بالکل دا حقیقت خبره ده چې په د چا نیم سر خوږي نو انګریزي کې موږ یو نوم زده کړی د نیم سیره ټیک شو نو مطلب دا د نیم سیره نه د سلو نه سیوا بیماری چې کې نیم سر دردونه دي جدا مسلې دي تاسو خبره بجې مخکې بوزو دا کال اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه ګلزار علي پرمدو کړی نه خجی د ریډیو आवाज لږ کم کوي جی ریډیو خو نه موبایل دی خجی ښه دا راته ګلزار علي صاحب چې تاسو له ډاکټر صاحب طرف ته ورغلی د علاج په غرض انو څنګه تاسو کې فرق راغلی ډاکټر صاحب د علاج دوايي نه بعد یاره ان شاء الله چې داتلمو ګورو ګورواله نشته او په پاندې نه کته لګا درمانه د معمولی غونډه د پاندې نه کته لګا معمولی غونډه درمانه د نور ټیکتا ا ګورواله ختم شوی نه یو ځل ول علاج کړ یو په واټیک شوی دا کال شو ښه ناستاسو خو کال مخکې خپل چې خو ګنا خو بیا ټیک شي وکنه پاروس کال په جمی کې دا چرچو چې درلم نو بس هغه زه یو پیرای کې درغلم او هغه بیا داغه نه پس کال پس لګا بیا ماته دا تکلیف راغی اوس هغه خپل بل خپل کال پر زیاره لکه درلم نو څه دوره دې چې لکه بار غوډواله ته ختم کې بار ټوټه نه خوږي او کتر باندې نه کته خپل کې دا ومنه دا هغه وخت په دغه چې کال مخکې کوم خوږي دا کنه بل خپل او مکه خپل او دې بیرته له ګوډ راغلو ښه لکه د بازورانو دې غرته و نه وی کنه او چې نه تا خو چې کله ډاکټر صاحب لورتلی نو ته خو ګوډ نه وی هغه ټایم چې اوس څنګه اوس خو برابر راوتی چې د کلینیک نه راوتی بیا نو بیا خو نه غوړواله خو ختم دی هله کړي درد علاج د خیر الله بخیر کې الله بخیر کې لاس کورس خو تاسو شروع دی کنه ٹھیک شو جی زمونږ نور اوریدونکو له څه پیغام ورکول غواړي چې ډاکټر صاحب نه د علاج حواله سره تاسو څنګه راځي چې دا نور اوریدونکو څه چلو کی نو بس دا خبره چې اوریدونکو دا غره چې ډاکټر صاحب په قابل دی الحمدلله او بس چې چاته څه تکلیف او شوګر مخ علاج کوي علاجونه بلای شي دي علاجونه خو دغه خبر کې خو لکه الحمدلله ناسه خره دوی خره ټیک شو ډیره مننه کو تاسو چې راغلی او دومره خوږی خبرې موږ سره او زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي ډیره مننه جی
خی ډاکټر صاحب دا کال مخکې راغلو یو دوی سره ټیک شو جی او اوس چې راغلو نو اوس خو کال پس ګوډو پکې نورې مسالې وي دا غاړه چې راته بغیر ستنې بغیر چوړکۍ بغیر پیسا بالکل نور خو چې دغه خدا چې اپریشن نشو نشو نشي نه پاسېدل لکه دا موږ ډاکټر صاحب ډیر زیات ګورو په دې انګریزي علاج کې مستن ولوي د نشي هغه کې اړو بیا راوي دا جهالت دي درې چې یو خو په سټیراید چې کوم دنو بیغ بنیاد وزي بالکل ګوردونه خلاصي موږ څنګه سټیراید نشته ستنې نشته چړګای نشته او بیا هم خلک راغي پای کې جو سره تراس کینو دا صرف بدقسمتي ده کنور سره دي بالکل جی بالکل او بل غټه خبره جی دا ساید افیکټ د دې دوايي نشته ساید افیکټ نشته او مال کوم خلک راځي ته پرشونه لیکلي نه مې ستنجو کا کړه نه مې چړګای را واغستا نه پیشته نه مې حلال کو نه مې وسیره او د الله فضل بس نو غنیمت ګڼل پکار دي زم د الله پاک نه غواړم د دې حواله سره بجی دا خبرو کوم کنه چې دا څومره کالز مونږ واغسته یا د مونږ د اوریدونکو خبرې مونږ اورېدې نو دا ستاسو لاس کې الله تعالی یو شفای کړه ما نسل راځو د ټول تویری زما ګور مثال له توت پاړ دی چې الله الله په خاور کې چې الله سره زر دا نظم کار دی نه اختیار دی نه ذمہوار دا الله تعالی وی الله پاک نه غواړم تاسو مې الله پاک نه غواړم ګور کې دیشي په ما داسې مسله اختیار راشي ډاکټر صاحب دا ګاډ گیفټ دا کنه دا خدای الله تعالی طرف نه توفه دا نه موږ ټول قدر دانو کې دیشي په ما داسې مسله راشي خبر او ټیک نشي مو دای څه کار شي ما دا خو دې لوکمان حکیم سی خبره وکنه خپل وی بیا زکام نه دغه شو نو مونږ وایي چې دا خو لازمي نه ده چې لکه کم علاج تاسو خلکو لکوي نه به په تاسو فټ راځي کنه دا ما ناس نواز رو که په کوڅه کې د سوکستن وي هغه تم سلوټ او سلام کوي د شپې تاسو په خپل چاته ور کولاوي کو څوک بړيږي هغه ته ور وټه کوي نو کله بلډ پريشر لره باسي کله ستن لره باسي د یو معمولی دکان دی ولې چې لس قسمه دوايان پکې هغه نه واخله تر غټ ډاکټر پورې د سلوټ او سلام پېښ کوي دا ټول مسیحاګان دی او کې دې زما دا مسله راځي ما خپل دوه ټیک نشي او دې څنګه ورلر شم اپریشن خو خبر دا چې تاسو وړاندې دغه تاسو وینئ وختل الله پاک نه دي شفا ټول جی خبر دی تاسو خپل چې کم پیشنټس تاسو په دوايي سره خشوي دي بلکې باید یو ثبوت په تور غیر غلي دي باقاعده انټروي کړی دا خپل پروګرام ذکر اوس پروګرام کې کېناسته په زرګونو انټروګان نشر شوی دي دا انټروګان هم دار چانه راکو په سلو کې یو کس انټروګ ورکړي نه نه وړو پته نه لګي لکه سایلنت پیشنټ دي ما چې هغه خاموش دي چې هغه اډو انټروګ ورنګي کړه بالکل جی دا پته غواړم ډاکټر صاحب چې اوریدونکو ته واري بیا یاد کم قدرمن اوریدونکو که تاسو غواړئ چې ډاکټر صاحب کلینیک ته ورشئ او تاسو ته پته نه وي معلومه نو پته ځان سره نوٹ کړئ قدرمن اوریدونکو په ټوپای ثوابای مین روډ باندې کچری تاسو د ټوپای غاړې راځي او د مینای چوک له تاسو ورسئ دا غینه لګونې مخ کې به تاسو ته یو زیړه بنگله په نظر راشي دغه بنگله چې جناب دا ډاکټر اشتیاق صاحب کلینیک ته تاسو ولته ورتلی شئ د علاج په غرض د مشورې په غرض او که زموږ مینوال کچری د ټوپای ثوابای روډ باندې خود ثوابای طرف نه غواړي چې موږ ډاکټر صاحب خو لور شو نو کله چې د باجا دړې لدی ورسي لګوندي ورمخ کې شي او خپل ګسړخ ته وګوري دغه جړه بنگله بدی ته په نظر راځي دغه ډاکټر صاحب کلینیک ته دغه تورتلی شي د علاج په غرض د مشورې په غرض او چې دی څه قسمه بیماری وي ان شاء الله شفا چې دا د الله په لاس کې څنګه تاسو ډاکټر صاحب خبر وکړه انو دا د الله په لاس کې تاسو ورتلی شي او ډاکټر صاحب سره خپل بیماری ډاکټر صاحب ته ویل شي او آزمایش چې دی قدرمند دا مونږ اوریدلې وي آزمایش شرط دی نو کوم دې ځکه ډیر وایي چې ډاکټر صاحب داسي او تاسو نو ورځینې تاسو ته پته نه لګي چې تاسو ورشي ډاکټر صاحب سره کې نه یو کورس دوايي چې تاسو د کم بیماری وي اره واخلي نو تاسو ته ان شاء الله د ریزلټ پته لګي د دې نه ول ډاکټر صاحب د موبایل نمبر چې دی غزان سره نوٹ کړئ قدرمن اوریدونکو د موبایل شمیره چې دا هغه دا 0315 81 59 059 یعنی 03158159 059
ډاکټر صاحب د پروګرام وخت هم پای ته رسي اخیری لمحې دي خبره صرف زموږ محله کې یعقوب علي صاحب وفات شوی دی او ډیر ښه انسان الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي د خان غالب له چې کوم د کور والا چې د کور والا سکه په پوه د هارس یم دي مور نو الله پاک ته په لوی جان کې لوی برخه ورکړي ټول مینوال ته د دعا خاص کوو چې سوره مؤمنان زموږ وفات شوی دی ټول ته او په اخره کې دا چې خو شوګر بیماران چې راځي نو هغه درو بجو نه پس راځي ز سلور بجې یا درې بجې لیکچر شروع کوم نو چې سار دراشي بیا تنګ ما څنګه دوه ټیمې ز دوه لیکچر ورکړ یو لیکچر ټیک شو د دې علاوه چې کوم شوګر بیماران ز خالي اتوار پر ورځ ګورم په منځ کې بیا ما څنګه دوره موکني او بل خبره هغه دا یعنی د شوګر مریض چې نه کاغه د خالي او د اتوار پر ورځ راشي ډیره خبره د درو بجو نه بعد د خالي پر ورځ پس راشي سلور بجې لیکچر شروع کوم بل مینال دا خاص کوم چې تاسو شیټرینګ د نشي کوم دوان په کلونو استعمال نستو ساتنګي کې نه پیسې او چې ما څنګه لینټر لراشي بیا راځي شماري مالا ډاکټر صاحب لګه موکا کوي تاسو شیټرینګ لرازي په کار لینټر لکلونه تاسو کولونه الته پر دیو چې ما څنګه راشي نو بیا چې کوم نو مطلب دا چې تلوار مکوي هغه ډېر ګران کار لینټر دوی مدا چې زه په اخره کې استاسو ډېر شکریا ده چې خپل پروګرام راوړل مینوالو ته مبارک شه سم یو جان مننه ټول مینوالو یو جان مننه په اخره کې د دې پیغام سره چې lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints and stand up time چې کوم مینوال زما په خیبر یا په نور چینلونو زما پروګرامونه اوري کاغه وطن دې کبل دا ټول مینوالو یا دلبر دې دا ټول مینوالو یو جهان امانه تشکر مهرباني او په اخره کې چې چرته می خاطر باس پلی ګلالي ننګیالي بریالي اوسئ یا ساتي هر هفته د اتونه وخت تر 10 بجو د اتوار شپه تاسو خو ادبي پروګرام اترنګ مالټي ډایمنشنل پروګرام هم اجید هر ارخیص پروګرام د خپل قربار جې ډاکټر حکیم حافظ وقاری شاعر و ادیب استاد نکاتز نگار افسانه نگار و ډرامه نگار وکالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق رحمان اشتیاق فلسفي لیونی سره اوریدل مهروي چې د لوی الله په امان شپه په خیر کور مودان پاکستان زنده باد پښتونستان پاینده باد جی مینوالو دا د ډاکټر صاحب خبره تاسو واورېدې قدرمن اوریدونکو غواړم چې د پروګرام په د اخیری ساعتونو کې د ډاکټر صاحب د کلینیک دغه پته چې دا یو واره بیا تاسو ته دریا د کم قدرمن اوریدونکو کو مین د ټوپای ثوابای روډ باندې کې چاري تاسو د ټوپای غاړه راځي د مینای چوک له تاسو راشي د غینه لګونې مخ کې بزیړه بنگلا تاسو په نظر راشي هم دغه ځړه بنگلا چې کوم دا د ډاکټر صاحب کلینیک ته د دین علاوه ک تاسو چاري د ثوابای د غاړه تک کول غواړي مطلب تاسو ثوابای ګوهاټي شوی ډاو په دې طرفونو کې اوسېږي خپل ژوند کوي او تاسو غواړئ چې مونږه د ډاکټر صاحب د علاج په غرض ورځو نو بالکل جناب تاسو ورتلی شئ هر کله چې تاسو د باجا دغه چړای چې دا د تاسو رسید دین لغونته کې مخ کې تاسو خپل غسړخته وګورئ تاسو ته به د غزړه بنگلا په نظر راشي دغه ډاکټر صاحب کلینیک ته او بل اسانه پته ک تاسو غواړئ نو دغه مین روډ باندې محله نواز آباد بورډ لګیدل لري ک دغه بورډ ته تاسو وګورئ د سره مخامخ مسجد ابوبکر دی او خوا کې وسره دا کلینیک د مسجد ابوبکر صدیق ته د سره خوا کې دا کوټه زلسدا علاقه چې کوم دا کوټه علاقه ده او د دین علاوه که تاسو ته بیا هم تکلیف وي څه مشکلات وي سره نو تاسو بالپین خپل راواخلئ نو ډاکټر صاحب د موبایل نمبر ځان سره نوٹ کړئ جناب 0315 81 059 یعنی 0315 81 59 بالکل جناب په دې نمبر تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه هم کولای شئ هم دې سره قدرمند اوریدونکو زمونږ د نننی پروګرام د صحت زیره پای ته ورسېد تاسو د ډاکټر اشتیاق رحمان صاحب د خوږو د علم د نډکو خبرونه هم خوند واغسته د ناصر نواز یوسفزي ملګرتیا هم ډاکټر صاحب سره ولیده موږ سره خپل تکنیکی مرستيال زموږ ډېر مشر ملګری مبارک شاه بای هم موجودو د هغه هم یو جهان مننه قدرمند اوریدونکو د پروګرام وخت پای ته رسي اخیری کې ډاله کوم خپل ټول اوریدونکو ته دا یو سو شعر خدای خبر چې سلی کی خدای خبر چې سلی کی نوم خو به مینلی کی او تریخ سړی خواګلی کی خوک سړی تراخلی کی او دا خوی د خزو پشان ټکی سم پراتلی کی او زه څنګه ومنم ما ته چې ما نلی کی نو دې هم د ناصر پشان
لږ لیکي خو ښه لیکي. همدې سره خپل کوربار جې ناصر نواز یوسفزي له ورکړې اجازت د لوی الله په امان.